بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دا یو سوال چې عمومي طور باندې بیرونی ممالک کې موږ جمهورونه دي بار بار کوي چې موږ د کرونا وایرس د لاک ډاون دی واجب مسجدونه باندې د عید الموز به مو څه طریقې سره کوو. اول خلاف وګ نمو دا سوال کوو چې الله تعالی دا بیماری زر نظر خاتمه کی او دا کوم لاک ډاون دا ایت اوسه مریض شتوي الله پاک دا لاک ډاون ختم کی او په خپل مخکینه طریقې سره څنګه عید المنزونه بیرون ممالک کې کېدل الله تعالی د مغانو اجتماعي طریقې سره عید المنزونه وکي. بهرحال کا لاک ډاون جریو نو د حکومت کومه پالیسی دا څه 500 کسون نه زیات کسون زوی کې نه پریږدي. د هغه د پالیسۍ مطابق د علماو دا فتوا ده که کوم خلک د رو کې په کورونو کې عید المنزونه کوي کولی شي، چونکې د امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله په نسبت عید المنز واجب ده. نو څنګه طریقې سره حکومت شرطونو سره د جمعې المنز کول وګورو نو از کوم ځای کې څه کېږي جایز ده، انداسې ازونه کې د عید المنز هم کېږي جایز ده. طریقه دا وکړل شي چې کوم دیرو ول ملګری دي کورنو ول ملګری دي ا د یو زوی ستر کور وي هغه کې مثال سره بنزو کورنو ولا لاس منځلس کسونه یو کور ته جمع شي عید المنز دوکي یا درې څلور دی یو ځکه نږدې دي ا د یو ځته جمع شي عید المنز دوکي او کنه په وی دی کې کوم څلور پنځه ملګری دي او عید المنز کول شي. عید المنز چونکه طریقه ټول ملګرو ته پاتې ده خو بیا بهر حال دي چې به مو خيو نیت به د سیو درل شي د دوارو کو ته د عید واجب المنز کوم سره د شپېګو زیاتو تکبیراتو او دی وخت ازیر امام په سي محمد کعبه شریفي بلونی کړ الله اکبر. کوم ملګرا صلاح د سنتو ته جوړ ده سنتو مطابق ده عملګره د مختشي عید المنز طریقه دا غدا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك توي دي ځنه کې به الحمد شکر ول مخ کې په اول رکوت کې درې بری الله اکبر وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا دی امام چې امام ابو حنیفه رحمت الله په مسلک باندې یو دی بار دا طریقه ده. نورا مسلکون ولا هغه خپل طریقه خي نو چونکی هغه اول رکوت کې 15 او بل رکوت کې څلور کوي همو ولا په اول رکوت کې هم درې تکبیر دي زیات او په دویم رکوت کې هم زیات دي. خو اول رکوت طریقه ده الحمد شکر ول مخ کې امام الله اکبر وی لسونه بخلوص بریدي بیا الله اکبر وی لسونه بخلوص بریدي بیا الله اکبر وی لسونه بوتړي بیا الحمد وی خا خبر ده چې په دې ورځ باندې سبح اسم ربک الاعلى صلات وی رکوع د بلور شي چک بشي سجدي د بلور شي بیا بر چک شي بدري الحمد وی صلات وی خا خبر ده سهل اتاك حديث الغاشيه وی کدا د نه ځان نور سورتونه هم لشي الم تر کیفا لیلا فی قریش کله الکافرون زکوم د سوم یلشي قد دویم رکوت کې الحمد وی سورات وی رکوع ته تل نمخ کې ورځون کې الله اکبر لسونه بکلو پری دی الله اکبر لسونه بکلو پری دی الله اکبر لسونه بکلو پری دی الله اکبر سورن پری سر رکوع ته ورشي خدایوت ستل بګوري د ټول ملګری کوم امامون وی ویل کوم عالم امام یغه خبدي باندې بیږي د ټیم کې مسره مجبوری ده عام کسون به هم جامع دروي درول شي بالکل سنت مطابق وي سنت فرایض واجبات د معلومي او کنه یې د کوم شنو د معلوم شو دام کفي دي مجبوری ده مجبوری په درجه کې به ځونه کیږي. سکل الله اکبر د زیات تکبیر نو ریای ک په اول رکوت کې ک په دویم رکوت کې دي کې درو وقفه په کور د کم از کم درې پر سبحان الله لشي الله اکبر د درې پر سبحان الله ویل شو بیا الله اکبر بیا خدا هغه غاټي جامع دی بار ده څغاټه جامع دي چې کوم کور کې وقفه وکړي شي خا خبره ده ملګری تسری سره د المنز وکي سلام وړول شو دینه بعد خطبه یې لشي خطبه دی پر منبر ضروری نه ده چې کرسی څون ته کې د منبر هغه کرسی وی کینی خا خبره منبر وی کینی خا خبره کني سلام غوښن کې مخ وروړي ودرېږي خطبه وای خطبه طریقه څه ده اسونه طریقه ده دا ملګری یې لشي الله اکبر 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 انا بری الله اکبر وای د اول خطبه کې او سره کوم سورات او تزدا علم تر کیف او تزدا کوم سورات او تزدا هغه وای کې دي بیا ودرېږي الله اکبر 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 و پری الله اکبر وای او سره یو سورات وای بس کینی عید المنز وشورو
او که بیا خدا نه خواسته کومو کسونو ته د عید المنځ کولو طریقه نه وزدا یا کسونو سر نو بیلو نو بیا هغه لپاره ښه خبره دغه ده څه عید المنځونه کوم ټیم تیر شي هغه نه بعد کور کې 2 رکعته یا 4 رکعته چاشت المنځ وکړي 9 یا 10 بجې سره کوم کېږي یا 8 8:30 بجې سره کوم کېږي اندا چاشت المنځ وکړي عذر ده عذر دی واجب به مفته بهرحال بیرون ممالک ورا کسون دغه خبر خو خیر وسدي حکومت کومي په بندل غولي او په بندي خیر وسدي زون ته تکلیف ورنه کی مشکل کې زونه چی ویلي صدا المنځ دی عذر دی واجب به مفته دوره زمنه مشکل کې ونه چي ته تاسو باندې حکومت اکشن در باندې وخلی در باندې جرمانه ولګي جیلو د موچي کبه هغه طرف نه څه په بندي نه بالکل یو بیٹا یا بل بیٹا کې یو کور بل کور کې لاس 15 کسون جمع کېدل شي دا نومه طریقه کوم امام جوړه هغه امام د نومه طریقه اختیار کی ان شاء الله عید المنځ دا طریقه دا وبشي او دا دی بن سره ځون کوئی کی بار بار ازون کې کوم د علماء موجودي او علماء سره به دی وسدي روزه کې جمع شي عید المنځ وکي الله تعالی د ایتوس مسافرو سوره نر نادي ټول د مشکل اسون کی پریشانی د ختم کی تکلیفونه د ختم کی او الله تعالی د ایتوس دی مصیبتونو په واقع ایتوس مددگیر او الله بوده تاسو حمی و نصیر شي او امت مسلمه کې څونه نور نازل نه دي الله تعالی دې اټول مل شي او الله تعالی اټول د مشکلات اسون کی پریشانی ختم کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.